بسم الله الرحمن الرحيم. الفصاحة هي في الأصل تنبئ عن الإبانة والظهور يوصف بها المفرد مثل كلمة فصيحة والكلام فصيح إلى آخره. دوران دینا مولانا دا مسئلہ ویلے شیئے یو مقدمه د کتابی او بل مقدمه د علمی، یو مقدمه د کتابی او بل مقدمه د علمی. مقدمه د کتاب داغه مصداق خدا او چاغه طائفی من کلامین توي چې هغه د مقصود نوړان دی راوړل شي، هغه مفید د بصیرت په مقصود کې ادا مقصود او د دې دواړو په منځ کې تړون هم وي. دې ته ویل کېږي مقدمه الکتاب. مصداق د مقدمه الکتاب څه شی دی؟ نو مصداق د مقدمه الکتاب هغه الفاظ مخصوصه چې دلالت کوي په معنی او مخصوصه باندې دي ته وي مقدمه الکتاب. مصداق د مقدمه الکتاب دا بحث ختم شوی. بیا علامه موصوف دا فرمایلی وي دلته په تلخیص کې چې کومه مقدمه ده نو دا مقدمه الکتاب ده، ځکه دی کې هغه مباحث او هغه امور ذکر کیږي چې هغه مباحث او امور هغه په مقصود کې پیدا لري. لکه مثلا اول نه د تعریف ته فصاحت وو کی، بیا بلاغت وو کی، بیا موصوف ته فصاحت ذکر کی چې په فصاحت سره څو چیزونه موصوف واقع کیږي، کلمه، متکلم او کلام. ا د بلاغت موصوف به ذکر کی چې هغه دوه دي چې یو کلام دی او بل متکلم دی. نو دې ته ویل کېږي مقدمه د چا؟ د کتاب. نو فرمای الفصاحت، فصاحت هي فی الاصل دا فصاحت په لغت کې تنبئ عن الابانه والظهور، دا انبا ورکوي د چانا، د انبا ورکوي عن الابانه د ابانینا والظهور او د چانا د ظهورنا، یعنی دا خبرداري ورکوي د ابانی او د ظهورنا، خبرداري ورکوي د سینو چې معنی دا ده څه ورکوي خبرداري. ځکه چې د فصاحت ډېرې معناګانې دي، د فصاحت ډېرې معناګانې دي. هغه معنی دا ده چې کله خلک وایي افصح اللبن، دا خلک اله وایي چې زکتې لري شي اپی ښکاره شي. خلک وایي افصح العربیو، دا عجمیو، دا اله وایي چې عجمي سړی عربي زده کي. نو بیا خلک وایي چې افصح العجمیو. یا مثال په طور باندې د دې نور معناګانې هم دي. یا افصح الصبح، سحر څه شی شو؟ ظاهر. نو د دې اصل کې معناګانې دا دي، خدا ټولې معناګانې انبا د ورکوي د ظهور نه، ټولې معناګانې انبا ورکوي د چا نه؟ د ټولو معنا کې ظهور دی. ګوره زک چې لرې شي نو اوبه دا پی صفا پاتې شي. او که په یو ځای کې هغه مثلا عجمي سړی چې عربي شروع کړي نو دلته کې هم د اظهار معنا پکې پرته ده. او سحر چې شي نو هلته کې هم وایي افصح الصبح، وایي صبح او سباون وایي هغه افصح یعنی اظهر، هغه ظاهر شو. نو په هغې کې معنا د چا پرته ده؟ د اباني او د چا د ظهور. نو دی داسې نه وایي چې فصاحت په اصل کې دا په اصل کې د دې معنا ظهور ده، نه داسې نه وایي انبا ورکوي د ظهور ده. معناګانې ډېرې دي، معناګانې ډېرې دي، خو په ټولو معنیو کې دا د ظهور او د انکشاف او د ښکاره کېدلو معنا سره پرته ده. نو ځکه فرمایي چې فصاحت په اصل کې تنبئ عن الابانه والظهور، دا انبا ورکوي او خبرداری ورکوي د ابانې نه، والظهور او د ظهور نه. ناکت لیکلي ابانې د لاندې بمعنی البیان. غرض د ناکت په دې نقطې سره د پر سوال هغه دا دی چې دا وروسته ظهور عطف تفسیری د ابانه دی. نو معترض په اعتراض کوي چې دا خو عطف تفسیری نه صحیح کیږي، ځکه ابانه فعل متعدی او ظهور فعل لازم دی. دا خو تفسیر المتعدی باللازم دی، تفسیر المتعدی باللازم. نو دی وی نه کنه ذکر د ابانه او مراد ته نسی شی بیان، او بیان بیا فعل لازم دی. نو دا وروسته د اول د پاره عطف تفسیری صحیح شو. یوصف بها المفرد، غرض د علامه موصوف په دې عبارت سره ذکر کول د موصوف د مفرد دی. نو ذکر دا خبره د مقام کې ذکر کول د موصوف د فصاحت دی. نو ذکر دا خبره د مقام کې
چې موصوف د فصاحت امور الثلاثه موصوف د فصاحت امور الثلاثه درې چیزونه داسې چې داغه موصوف د فصاحت واقع کی یو مفرد موصوف د چا واقع کیږي د فصاحت کلمه فصیحه یعنی فصیحه کلمه دي سړی ویله کلمه فصیحه دویم کلامم د دې موصوف واقع کیږي خلک وایي کلام فصیح دي سړی کلام وکړو خو دغه کلام دی چې فصیح دا کلام یې سره او دریم خلک وایي متکلم فصیح وایي دا فلان کې متکلم خدا سي فصیح دی دا داسې فصیح دی دا ډېر فصیح کس دی نو د دې موصوفات څو چیزونه واقع کیږي درې یوصف بها المفرد لك كلمه فصیحه او کلام لك کلام فصیح او دا قرنګ خلق د سیموي وقصیده فصیحه قصیده شعر دا فصیحه ده قصیده دا فصیحه ده نو مولانا قصیده څه ته وایي قصیده خو هغه شعرونه ته ویل کیږي کنه خو دې ته قصیده ځکه ویل کیږي دا څوک چې جوړي نو هغه قصد کاراتوب کړي څوک چې جوړي نو هغه قصد کاراتوب کړي چې دې کې بس دا به کارا کومه قصد دې چا کړي دا کاراتوب پیژنې کنه چې دا کړه کی او دا د دې مثال په تور سره خامیانی کمزوریانی هغه ته نه خارجي کینو دې ته قصیده وي بیا علماء کرام وي د قصیدې اطلاق تقریبا په لسو بیتونو یا د لسونه چې بره نو هغه باندې اطلاق د چا کیږي د قصیدې نو هغه شاعر چون کې قصد کړي د نجابت او د کاراتوب د دې نو ځکه ته سوي قصیده قيل المراد بالكلام ما ليس بكلمة ليعم المركب الإسنادي وغيره فإنه قد يكون بيت من القصيدة غير مشتمل على إسناد يصح السكوت عليه مع أنه يتصف بالفصاحة غرض علامه موصوف په دې عبارت سره تفصیل لمقام دی زم غرض علامه موصوف په دې عبارت سره دلته کې یو سوال دی دلته کې سره یو سوال او د هغه سوال نه امام خلخالی جواب کړل نو دې هغه سوال لا نقل کړي او د هغه سوال نه چې کوم جواب امام خلخالی کړی دی هغه د امام خلخالی هغه جواب را نقل کړي او غرض د شارح هغه رد دی په امام خلخالی او د اصل سوال نه جواب دی د اصل سوال نه جواب دی پوهه پنه شو غرض د علامه موصوف په دې عبارت سره غرض د علامه موصوف په دې عبارت سره را نقل کول دی یو سوال لی را نقل کول دی یو سوال لی او د هغه سوال نه جواب ورکړل امام خلخالی نو علامه موصوف به هغه جواب را نقل کی او هغه باندې وسو کی اراد او بیا به ځان نه ذکر کی او جواب بیا به ځان نه اوس منشر سوال څه سوال څه دی د خلخالی جواب څه دی اراد په څه دی د جواب څه دی دا خبره به وسه د کوي ښا اوله منشر سوال څه شي سوال څه دی د خلخالی جواب څه دی او د رد څه دی او د اصل سوال نه کوم جواب کړل د اصل سوال نه کوم جواب کړل منشر سوال لاره چې دی وی موصوف په فصاحت سره چې واقع کی یا غدری امور کلمه کلام او متکلم نو معترض اعتراض کې منشر سوال دا دی نو معترض په دې باندې اعتراض کې چې درته یو شیخ خیمه چې هغه موصوف ته فصاحت دی هغه نه کلمه ده او نه کلام دی او نه متکلم دی مرکب ناقص دی مرکب توصیفی مرکب اضافی دا کلمه ک کلامی ک متکلمی یوم نه خو کنه شو نو مثال په تور باندې وسه مرکب ناقص د موصوف ته فصاحت واقع کیږي خلق وې دا مرکب ناقص نه دی خلق وې یو بیت تقصیدین یو بیت تقصیدین خو مرکب ناقص کی کنه خلق ورته څه ویلی دي فصیحون ته خلق ویلی خلق ته څه ویلی فصیح خصوص کوا دا ځګران دي خلق ورته څه ویلی فصیحون او هغه مرکب ناقص خو نه کلمه ده نه کلام دی او نه متکلم دی دا سوالو دو خبره تاسو تاسو د دې سوال نه جواب امام خلخالی ورکړل د دې سوال نه جواب چا ورکړل امام خلخالی فرمای وی کلام دې ته ویل کېږي چې کلمه نه من ویلي چې موصوف ته فصاحت به کلمه او کلام به کلام څه ته وایي د کلام معنا سره نه دلته د کلام معنا دی وایي سره مالې څه دی کلماتن
ما تضمن الكلمتين بالاسناد نه هغه مرکب ناقص ته وته د کلام معنا دلته سره ما ليس بکلمتين. نو امام خلخالی سے تعویل کوي، امام خلخالی سے تعویل کوي په کلام کې. نو د کلام دوه معناګانې، یو د کلام معنا ما تضمن الكلمتين بالاسناد، او بل د کلام معنا دا ما ليس بکلمتين. دلته کلام معنا دا چې ما تضمن الكلمتين بالاسناد، دلته کلام معنا دا چې ما ليس بکلمتين. او د کلام د اولی معنا او د دویمه معنا په منځ کې نسبت ته عموم خصوص مطلق دی. عموم خصوص دواړه وی لکه زید قائم، په اوله معنا هم کلام دی ما تضمن الكلمتين بالاسناد، او په دې دویمه معنا هم کلام دی چې ليس بکلمه. غلام زیدن په دویمه معنا کلام دی ځکه کلمه نه ده، خو په اوله معنا باندې کلام. نو دلته کې د کلام نه مراد ما ليس بکلمتين دی. نو چې ما ليس بکلمتين دی کنو مرکب ناقص په چا کې داخل کړ په کلام کې، مرکب ناقص په چا کې داخل کړ. نو دا سوال دی د الله په فضل سره شو ختم شو. نو موصوف د فصاحت بکلی کلمې او کله به کلام، نو کلام څه ته وایي ما ليس بکلمتين. نو مرکب ناقص په چا کې داخل شو په کلام، مرکب ناقص په چا کې داخل شو. نو لہذا مرکب ناقص ترنا خارج نشو په کلام کې داخل شو، ته ځان لا شی نشو. دا جواب چا کړل؟ امام خلخالی. علامه موصوف رازی او په د باندې رد کوي، وی اے دا الله بنده مرکب ناقص ته کچا فصیحون ویلی څنګه، نو د دینه خدا نه معلومیږي چې داری په کلام کې داخل شي، د دینه خدا نه معلومیږي چې داری کلام فصیح شي. که مرکب ناقص ته چا څه ویلی چرته جی که چا څه ویلی چرته، نو د دینه خدا نه لازمیږي چې دې کلام هم شي. تر اوسه پورې چې په مرکب ناقص اطلاق د کلامون نه دی کړی چې ته په چا کې داخلای، په کلام کې داخلای. که چا ته ویلی نو هغې به ته څه ویلي فصیحون. لیکن د فصاحت د اطلاق نه په مرکب ناقص دا نه لازمیږي چې دې ته موږ څه ووایو کلام، ځکه دا کلامون ټکی خاص مطلق دی او دا فصیحون ټکی عام مطلق دی. نو دا ضروري نه چې چرته عام یلته دي صحیح خاصی، چرته چې حیوان یلته انسانی په صورت د خرې کې حیوان شته انسان شته. نو که چاوته فصیح ویلی نو د اطلاق د فصیحن په مرکب ناقص دا خو نه لازمیږي چې دې ته موږ څه ووایو. ٹھیک ہے لوگوں نے ان کو فصیح کہا ہے میں مانتا ہوں، لیکن اسی اطلاق سے تو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ایک کلام بھی ہو جائے، اس لیے کہ کلام اور فصاحت کے درمیان نسبت عموم و خصوص مطلق ہے. تو اگر کسی چیز پہ عام صادق آ جائے تو کیا اس کو مستلزم ہو سکتی ہے کہ اس پہ خاص بھی صادق ہو جائے؟ نہیں. یہ دیکھیں عامین و ضروری خند جلد رسومی کا نا. نو لہذا وی دا جواب غلط دے، دا جواب سنے نمانگو تیو پلار تا جوابو کا کنا اخو یو جواب کڑے وغا جواب تا سکو رد کا. نو اس پینزم خبرتا جوابو کا وی زکو ما کنا ما تا صبرو کا. دا مرکب ناقص وی پا کلام کے داخل ندے، دا مرکب ناقص پا کلمہ کے داخل لے. پچا کے ذکر کلمہ ستوئی مالے سب کلام، کلمہ ستوئی مقابل دا کلام رازی. نو مرکب ناقص هم مقابل دا چارے کنا دا کلام. نو دا مرکب ناقص پا کلام کے داخل لے که مرکب ناقص پا کلمہ کے داخل لے؟ دا پا کلام کے داخل ندے، پچا کے داخل لے. نو منگو تایو چی سارے جواب کی کم دسی آگا غریب پا کلام کی تعویل کا و تا اڑانگ کا، نو تا پا کلمہ کی تعویلو کنو سا گاٹا دے اکڑا وی گاٹا میں اکڑا پا دے خودتا نتیگے کنا زکا میں گاٹا اکڑا، گاٹا میں زکا اکڑا چی دا کلمہ نا دا کلمہ دا کل کل مقابل دا مضاف شب مضاف رازی، او دا مفرد ننے مفرد دا کلمہ مفرد کل مقابل دا چا رازی دا مضاف شب مضاف مفرد وی دا منادا مفرد معرفہ دا کنا مضاف شب مضاف مقابل لازی، او کل دا تسنیه و دا جمع مقابل لازی، او کل مفرد مقابل دا کلام رازی، مفرد مقابل دا کلام رازی. نو د کلمی اطلاق په دې مرکب ناقص وغیرہ دا اطلاق حقیقتا د ځکه مفرد کله مقابل د چا راځي کنه، کلمه مقابل د کلام، مفرد مقابل د چا د کلام کله کله راځي، او کله مقابل د تسنیه او د جمع راځي، او کله مقابل د مضاف او د شبه مضاف. نو کته وای دلته ولی مقابل د کلام دی واغت و ځکه چې په مقابل کې سره کلام ذکر دی کنه یوسف به المفرد والکلام. نو دا تقابل د کلام نه دا معلومیږي چې دلته کې مراد د کلمې نه داره چې مالی سبه کلامن
نو لہذا موږ په دې کلمه کې تعویل کوو موږ په کلام کې تعویل نو څو خبرې تاسو زده کړې منشر سوال سره شابه چې دی وي توصیف پکېږي په فصاحت سره د مفرد یعنی د کلمې او د کلام او د دا منشر سوال شنو معترض اعتراض پکې چې دینه خصو خارج شو نو دینه جواب خالص څنګه کړل مرکب ناقص ولی کلام څه ته مالسه ادم مالسه به کلمت نو د پیرادو کرا دي په څنګه وک چې دا خبره به خو تعالی کوله کوم مرکب ناقص ته کلام ویلې خلکو ته کلام نه دی ورسته څه ته ویلې ته کلامون کې څنګه داخله او که اطلاق د فصیح په یو شی ضروري نه چې اطلاق د چا په مشي ولی ومامن د فصاحت او د کلامون کې نسبت تجاره نو په یو ځای کې فصیح او کلام دواړه اوسنه ځای کې به یو شی فصیح لکه کلمه خو هغه به څه نه کلام د جواب څه شو چې تعبیر موږ په کلام کې کوو که کلمه کې کوو او کلمه دې ته چې مالسه نو مالسه به کلامن کلمه څه ته وایي مالسه به کلامن چې کلام نه نو کته استار اطلاق کې څه بهتري ده وای دا بهتري ده چې مفرد کله مقابل له مضاف شي به موافق کله تسنیه د جمع او کله مقابل له کلام او دلته کې تقابل په دې دلالت کوي چې دلته کې مفرد نه مراد مالسه به خورت قیل ویلی شویری المراد بالکلام منشر سوال کموا چې دی وی توصیف کیږي د فصاحت سره د چا او د چا د مفرد او د کلام او د متکلم په دې باندې معترض اعتراض دا کوي چې مرکب ناقص خو ته نه پاتې شو کنه د دې جواب کړل امام خلخالی چې مراد په کلام سره ماله سبه چې کلمه نه ليعم چې دا عام شي مرکب اسنادی ته لکه زید قائم او غیر اسنادی ته لکه مرکب توصیفی او مرکب ذاتی چې کوم اقسام دي مرکب ناقص فانه قد يكون كلكلكيږي او بیت تقصیدینا او غیر مشتمل هغه مشتمل نه علی اسناد په اسناد يصح السكوت عليه چې صحیح سکوت عليه په مرکب ناقص او مع انه سره د دینه چې دا بیت د دې باوجود متصف کیږي 50 سره په فصاحت سره نو دا سوال لے اس سوال کے لیے اور کوئی مخلص ہے نہیں ما سوائے اس کے کہ ہم کلام سے ما لے سبھی کلمت مراد لیا جائے دا چې موږ کو کنه نو دا به پکې بیا 50 کې داخل شي په کلام کې وفيه نظر په دې کې نظر دی چې چا نظر لګي د چا نظر چې لګي نو دلته سشته ا نظر سره چې علماء او تسویل لفصیح نو دا خو په دې دلالت نه کوي چې دې تر سمو ویلي کلام اطلاق د فصاحت کا بدغه مرکب ناقص شي دا خو په دې دلالت نه کوي چې په دې اطلاق د چا مو شي واله ځکه چې فصاحت او د کلامون په مابین کې نسبت ته عموم خصوصا وفيه نظر لانه انما يصح السيكي بذلك دا یعنی دخول د مرکب ناقص په کلام کې لو ک شرط دی عربو اطلاق کړي وي په مثل د دې مرکب چې انه کدیو تسوی لوي چې انه کلامنا کدسیو ته چرته ویلوي ولیکن ولم ينقل عنهم ذلك دا خلقنا خدا سے قسم خبره ندانا نقل واتصافه بالفصاحه واتصافه سره د فر سوال دار چې توي کلام او تندي ویل نو فصیحون خو ته ویل لیکنه نو دیو چې دا فصیحون او ته ویل نو دا خو په دې دلالت نه کوي چې دا د کلامون شي کېدې شي دا فصیح دی او ته ویلي په اعتبار د مفردات سره په اعتبار د چا سره او اتصاف په فصاحت سره جائز رعی یکون چې شي په اعتبار د فصاحت د چا سره د مفردات سره په اعتبار د فصاحت د چا سره یعنی اتصاف بالفصاحت جائز ده چې په اعتبار د فصاحت د چا سره شي د مفردات سره شي دا اصل کې او جواب دومو کنه چې د مرکب ناقص ته چې خلکو څه ویلي فصیح ویلي نو دا کلام کې مداخله او مړه دا په چا کې مداخله دا چې تو ویل دي نو به اعتبار له بدل لذات هي تو ویل دي کې به اعتبار المفردات په اعتبار د فصاحت د چا سره د مفردات سره بشي فندا چې په اعتبار د مفردات سره شونه دا په مفرد کې داخل شو په چا کې داخل شو دا په چا کې داخل شو په مفرد کې داخل شو تعویل تور کې ضرورت را نه على ان الحق وعلى ولا دائم ان الحق حق خبر دار على ان الحق دلته کې جاری مجرور راغلی خا دا
طور سره دا خبر د مبتدا محذوفي یعنی والتحقیق اصل کې مبتدا څه شی را والتحقیق تحقیق دا خبر ده علا ان او دا علا په معنا د آیات سی چلو کچ دا علا په معنا د چا سره کده لکن سره کده یا خو مثال دا جاری مجرور دي کنه مبتدا محذوف را ای والتحقیق اذمه خبره ده نه چې دلته کې علا په معنا د لکن کا لکن التحقیق لکن تحقیق دا خبره ده انه چې ده داخل دی په مفرد کې د مرکب ناقص بچا کې داخل دی لانه يقال ذکر دا صادقیږي په مقابل د مرکب کله مقابل د مرکب راځي کله مقابل د چا راځي تسنیه او د چا راځي او کله مقابل د چا راځي او دلته مقابل د چاره ومقابلته بالكلام دلته قرینه د علا پدې چې انه اريد اراده کړی شوی د به په د سره معنا اخیره یعنی مال سبه کلامنا د کلام سره چې مقابله راغله دا په دې معنی دلالت کوي چې دلته کې معنا اخیره مراد شیره دا اصل کې محترمه دا د فر سوال کوي سوال دا کوي چې مفرد کله کله مقابل لازم تسنیه د جمع کله مضاف شبه مضاف او کله مقابل د کلام نو تی ولدلته مقابل د کلام کوي دلته مقابل د تسنیه کوي ولینا نو دی وینا دلته کې د کلام ته کې رسول راغله وال کلام نو دا تقابل د دې د مفرد د کلام سره د دلالت په دې خبره باندې کوي چې مراد دلته کې د مفرد نه مالې سره کلام مالې سره ويوصف بها المتكلم ايضا توصيف د متکلم تم کېدل شي يقال كاتب فصيح دا په نثر صورت کې او سره نثر وای نو خلک وای کاتب فصيح دا کاتب اصل تعبیر د چانه د نثر نه او په نظم کې وای شاعر فصيح وای دا ناظم او دا شاعر چې کوم شعرونه وای فصيح دی فصيح دی نو نظم او نثر دواړو کې متکلم ور باندې موصوف کېدل شي والبلاغه بلاغه وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء ارکل چې علامه موصوف فارغ شرف فصاحتنا او فصاحت په لغت کې بانی او ظهور ته وای عددي موصوف درې چیزونه راځي یو کلمه یعنی مفرد کلام متکلمه ا مرکب ناقص نو هغه پنځ د خلخالي داخل په کلام کې او پنځ د معنی داخل په کلمه کې دا مسله ختمه شو وځ دا غین رسو تذکرہ کوي د بلاغت نو بلاغت څه ته وای بلاغت چې کم دی د انبا ور کوي د خبرداري ور کوي د چانه خبرداري ور کوي د دغه ور کوي د خبرداري ور کوي د اصول او د امتحان یعنی د بلاغت چې کوم خپل معنا ده نو خپل معنا خدا د رسیدل کنه خپل معنا خلک وای کنه د پلان کې او بلاغت کان هم مراده وي کان هدا مراد تا او رسیدل نو دا بلاغت چې د دم د سره چې انبا خبرداري ور کوي د اصول او د انتها په تفسیری د اصول لپاره دلته د سیونه چې فی الاصل او مخکې ویلو فی الاصل الفصاحه فی الاصل یعنی فی اللغه او د بکیر فی اللغت کې نه ویلي ولی اکتفای ده لاحق نو کړه پچا باندې په سابق کې دا ته کې ویلو نو دلته کې لاحق کې ورته ضرورت پاتې نه یوصف بها الاخیران فقط توصیف کېدل شي بها په دې سره د اخیرانو فقط ګوره مولانا د فصاحت موصوفه سو چیزونه واقع کیږي درې او د بلاغت موصوفه سو چیزونه واقع کیږي دوا یو کلام او بل او د څه خلک ویل شي دا کلمه بلیغه وي دا څه خلک ویل شي چې دا کلمه سره بلیغه نو کلمه بلیغه څوک نشي ویلای ها ولی نشي ویلای اذ لم يسمع کلمه بلیغه بس دغه معنا ځکه دا خبره چرته اوریدلې شي نه چې کلمه بلیغه خلق کلامون بلیغون ویل او خلق متکلمون بلیغون ویل خو ترنه پورې چې دا څه قسم خبره نه ده کړې چې کلماتونه بلیغتون چې دا کلمه ډیره سره بلیغه دا څه قسم خبره چرته اوریدلې شي نه ده نو دا عدم سماع د کلماتون بلیغتون دلیل شو په خبره چې کلمه نه متصف کیږي 50 سره په بلاغت سره یو بل عالم دی هغه ورله بل وجه ویل خدای به هغه وجه را نقل کې او هغه باندې وسو کې رات فقط كلام متكلم دون المفرد مفردنا اذ لم يسمع ذکر نه دا اوریدل شي کلماتنا والتعليل بان البلاغه انما هي باعتبار المطابقه لمقتضى الحال وهي لا تتحقق في المفرد وهم دیر عزیز دا غبل مولا دا قول لا اراخلی او غرض شارح رد پاغ عالم یو بل عالم دی هغه وای
وې په کلمه کې بلاغت نشي راتلی په چا کې ځکه بلاغت دی ته وایي چې کلام په اصطلاح کې په لغت کې خود تنبئ عن الوصول والانتهاء کنه او په اصطلاح کې بلاغت دی ته ویل کېږي چې کلام مطابق شي د مقتضا د حال سره کلام مطابق شي د مقتضا را چا سره نو کوم کلام چې مطابق کېږي د مقتضا د حال سره نو په هغه کلام کې به ډېرې زیات چې کلام مطابق شي د مقتضا د حال سره چې کلام مطابق شي د مقتضا را چا سره یعنی کلام پرېږده بلاغت دی ته ویل کېږي چې اعتبار ته د مطابقتو کې د مقتضا الحال سره څنګه بلاغت ته وایي چې ته اعتبار د مطابقتو کې د مقتضا را چا سره او څوک چې اعتبار د مطابقت د مقتضا الحال سره کوي نو هغه به د ډېرو امورو اعتبار به کوي د ډېرو امورو اعتبار به کوي کوم ځای کې به تاکیدي ترک تاکید پکاري تقدیم پکاري وغیرہ 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 یعنی د ډېرو امورو اعتبار به کوي په مفرد کې ډېر امور راتللی نشي په مفرد کې ډېر امور راتللی نو چې په مفرد کې ډېر امور نشي راتللی نو په دې کې بلاغت هم نشي راتلی په دې کې بلاغت هم نشي راتلی په دې پوه شوې لیکن دې دا خبره راخلي او په هغې باندې څه شی کوي رد پې کوي پوه شوې که نه بیا د ویډیو مافي ډېر لرې ځای نه مې واپس کړي نو مقصد دا دی چې یو کس بیا راته وایم یو کس ته هغه وایي کلمې ته بلیغه نشي ویلی ځکه بلاغت دې ته ویلی کېږي چې یو سړی اعتبار د مطابقت د مقتضا حال سره وکړي او د اعتبار د مطابقت هله کېږي چې سړی د ډېرو امورو خیال وساتي په مفرد کې ډېر امور نشته مفرد کې ډېر امور نشته دی راځي دا خبر را ذکر کوي بیا پې رد کوي وایي که یو سړی د دې قایل شي چې کلمه هم بلیغه کېدی شي که یو سړی شرطه بالفرض د دې قایل شي نو هغه بیا د بلاغت دا معنا نه کوي که نه چې ته اعتبار د مطابقت وکړي هغه بیا د بلاغت بله معنا کوي هغه به چې بلیغه کلمه دي ته چې په خپل ځای کې کېږدي په خپل ځای کې په هغه مرتبه لایقه کې کېږدي دې ته به څه وایي بلاغت فی الکلمه هغه به بیا بله معنا کوي که هغه چېرته یو ځله څه شي قایل شي که نه نو بیا به هغه بیا د بلاغت دا ترجمه نه کوي دا کومه چې ته کوې ځکه دا خو مفرد کې نه راځي که نه نو هغه به بیا بله معنا کوي چې بلاغت فی الکلام خو دې ته وایي ټیک ته چې ته اعتبار د مطابقت د مقتضا را چا سره کوي او خصوصیات او اعتباریات په کلام کې کوي بلاغت فی الکلمه دې ته چې خپل ځای کې کېږدي چې په خپل ځای کې هغه بیا داسې ترجمه وکړي پوه نه شوې که نه بلکل پوه نه شم وایي پوه شوې نو لحاظه دغه خبره صحیح نه وایي زما دا خبره صحیح ده د ده خبره کمه وه چې کلمه ځکه نه متصف کېږي په بلاغت سره چې اذ لم یسمع کلمتون دا لنده والتعلیل مبتدا رست وهمونه خبر تعلیل په دې چا علت ذکر کړل د دې خبرې چې کلمې ته بلیغه نشي ویلې وای ځکه چې بلاغت انما هي کېږي په اعتبار د مطابقت د مقتضا را چا سره او هي لا تتحقق د اعتبار د مطابقت خو نه متحقق کېږي فی المفرد په مفرد کې ځکه دا خو اله کېږي چې یو سړی د ډېرو اعتباریات چې هغه زایدي په اصل مراد د هغې اعتبار وکړی شي هغه معتبر کړي او دا قسم امور په مفرد کې شته نو چې نشته نو کلمه نه متصف کېږي په چا سره دی وی ای مولا وهمونه دا خبره که ته کوې نو دا خبره د څه ده وهم شکار شي لأن ذلك انما هو في بلاغة الكلام والمتكلم دا کومه ترجمه د بلاغت چې تا وکړه نو دا خو د بلاغت الکلام د بلاغت متکلم ترجمه ده کومه ترجمه چې کړې وه چې اعتبار د مطابقت د مقتضا د چا سره دا خو د بلاغت الکلام او د بلاغت فله اوس که یو سړی چېرته د چا قایلی شي د بلاغت فله کلمې قایلی شي نو هغه بیا دا ترجمه نه کوي که نه هغه څنګه ترجمه کوي چې کلمه په خپل ځای کې وضع شي او د هغې چې کومه مرتبه دې سره لایقه ده په هغې کې کېږي بس دقه و بلاغت فی الکلمه نو هغه بیا د بلاغت نه ترجمه نه کوي که نه بیا بله ترجمه کوي یا الله تفتزانی و قبر کې خوشحالی چې زما کم غرض وخت ویلی کېږي کله دا شارح یو غرض وي استاد بل غرض دی طالبان چې نه بل غرض واخلي پوه شوې که نه علامه صاحب هم دقه غرض وي چې ژوندی وی نو هم دا سړی اوس یې مو وي خو تاسو وانه اورېده ما واورېده وي زما هم دقه غرض وي پوه شوې لأن ذلك کله سړی په مړو باندې دروغ وایي که نه امواتو باندې هغه یو څه وایي دی بل څه وایي
نو علامه موصوف ان شاء الله هم دسی ویل ښه دا کومه چې مې راته وویله چې یو سړی د بلاغت فی الکلمې څه شي نو هغه به بیا دا ترجمه کوي که بله ترجمه به او دا تا چې کومه وکړه دا خو د بلاغت فی الکلام او د بلاغت وانما قسم كل من الفصاحه والبلاغت اولا دا د فرض سوال خدای دې په علامه باندې رحم او کرم وکړي او الله تعالی دې درجات بلند کړي څه بهترین شرح یې لیکل وانما قسم ګوره ورته وای دا تلخیص والا اول تعریف ته فصاحت او د بلاغت وکړو او کاول نه تقسیم وکړو جی ادا چې ویلي دي په اصل کې تم به عن الابانه او الظهور دا یا مثال دا خو شارح خبره ده کنه غم لغوي معنی کړل اصطلاحي نه نو اول نه تعریف کړل کې تقسیمی کړل او اول نه تعریف پکاري کې تقسیم پکاري ولی تعریف پکاري ځکه تقسیم د شی په شی حکمي تقسیم د شی په شی او حکم په شی باندې په هند معرفت کې لګول پکاري کې جهالت کې ناول خو په جانا کنه دا په جندل نه زمو فصاحت وای څه تکته په درې قسمه لري په المفرده په المتکلمه په الكلام وای څه بلاغت اول ته په دوه قسمه لري په الكلام په المتکلمه بلاغت وای څه نو دا اول نه تعریف پکار دی کې تقسیم ځکه تقسیم د شی حکم په شان حکم په شی په هند معرفت ته شی کې کړ جهالت ته شی کې ما لن تعریف کو شارحین دا سي تعریف دغه کوي دغه دا تعبیر دا سي کوي وی تقسیم د شی دی ته و چې زم د قیودات او لګای شی ته تقسیم دی ته و چې زم د چاو کې اعظم د قیودات او شی ته سبت معرفت ته چا غواړي د شی غواړي سبت معرفت د چا غواړي دا سلوک دی کې راتاويږي لنډه کې ولې نه راتاويږي وی تقسیم د شی حکم دی په شی او حکم په شی په هند معرفت ته شی کې کر جهالت ته شی کې د معرفت ٹھیک شو دا سوال د دې سوال نه جواب حاصل د جواب دار چې د فصاحت د دې دریو قسمونو کم قسمونه کلمه کلام د دې دریو په منځ کې یو مشترک ذاتی د سينو چې د درې واړه ورکی شریک وي دا چې مشترکه چې د درې واړه ورکی سي چې منګه په هغه ذاتی باندې بیا څه کړي وي تعریف کړي وي د دې په منځ کې څه مشترک ذاتی نو مشترک ذاتی نو زرا ذاتی ته کوي ما اصل مشترک خو شیء اشتقاق عرض عام دی مشترک سنو نو ځکه تعریفونه کو نو د اول نه سوکت تقسیم چې فصاحت په څو قسمه ده فصاحت په المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابه ومخالفه القياس بیا به د اریو ځان له د اریو با ګورا وتا د کلمه په څو قسمه ده اسم فعل خود دې په منځ کې مشترک ذاتی شته چې لفظون و ذعال معنا مفردان مفردون دا مشترک ذاتی ورکه ځکه دا ول نه تعریف کړل ورستو وي الكلمه لفظ و ذعال معنا مفردون وهي اسم وفعل وحرف لانه ما تدل على معنى نفسه ولا ثاني الحرف الاول من قبل زمان الثلاثه الى اخره يا اسم يقول فعل لي وقد ولم بذلك حد كل واحد من الكلمات زمن كلمتين بالاسناد ذلك التي اسمنا واسم فعل مقاصد دخول اللام وكسرة فلان مورم مبني والمركب الذي مشبه مبني الاصل دا خبر ذکر شوی کنه او پس رفع نظر رفع من فعالية النسب والجر علم اداس پس رسل عامل ما به يتقون معنى المقتضي للاعراب اغنى خبر شروع شوی ده او پس کنه سره را باندې ختمه خو مقصد دا دی چې دلته کې انت کې مشترک ذاتی شته الته شته د اسم فعل حرف من کې مشترک ذاتی شته چې څوک دی لفظون او ذعالم نو انت اول تعریف کړل او ورسته څه کړل تقسیم دلته مشترک ذاتی نشته دلته مشترک د دې د مثال د لکه مستثنا مولانا مستثنا په څو قسمه ده یو متصله ده تاسو اول تعریف کوئ کې تقسیم نو تعریف ولې نه کوي اول نه دا غارانګي چې کې متصله منقطعه دواړه جمع شیندای شته نه من تقسیمو کده هر یو د فصاحت او د بلاغت اولا د وجه تعذر د جمع د معناګانو هغه معناګانې چې مختلفه او د سه معناګانې چې غیر مشترکی په امر په یو امر کې يعمها چطور تسي چې د مشترکی په یو امر عام کې هما تاسو چې امر عام څه شي ګوره ذاتی ها عارضی کې خوشته په تعریف واحد په یو تعریف کې دا متعلق ته ترجمه پورې دا جمع کېدل نشي په یو تعریف کې وهذا د دې مثال لکه تقسیم چې کړل ابن حاجب د چا
د مستثنا متصل منقطع ته او بیا تعریف کړل د هر واحد علی حده به تعریف کړل سوال وزر ته چل خان وای ټیک تمنګ دي چل تناسب چې ته راته وخای وای دا اول نه تعریف وکړه څه وای چې فصاحت ته وای خلوصه من تنافر الحروف والغرابه ومخالفه القياس او من تنافر الكلمات وظیف التالیف والتعقید او راوړه نو دا اول نه وسی شي و دا او سره چې کوم تعریفونه ذکر کیږي دا یو تعریفي کا شتا تعریفي اخو ډیری کنه زم په یو تعریف کې نه جمع کیږي چې دا او د پکې راوړه خو ځان لته کیږي هغه ځان له تعریفونه شو په یو تعریف کې جمع کېدل نه شي نو تاسو الحمدلله دې وخت پورې دې خبره باندې پوه شوي چې فصاحت څه ته موصوفات درې چیزونه دي او بلاغت څه ته موصوفه وي وصلی